نو د صفاتو متعلق چند اصول. اول نمبر اصل د قران مجید د آیاتونه او د احادیث مبارکونه چې نبی له صلوات والسلام او قران د صفات په کومه طریقه باندې ګرځولي. نو په دوه قسم دي، یو محکمات دي او بل متشابهات دي. په دې باندې دا آیات دلیل له هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. سوره ال عمران دی. نو نمبر 1 محکمات دي. محکمات دا غي ته وایي چې دا غي ترجمه او مطلب او مفهوم بالکل واضح وي، څه اشکال او څه خفا پغې کې نه وي چې د لغت په اعتبار سره نور څه مفهوم نه روزي دا غینا، او دغه سي مختلفو تفاسیر دا غي حواله ورکړي، ذخیره الجنان دغه سي نور تفاسیر. او قران مجید د دې په باره کې فرمای هن ام الكتاب، یعنی دا اصل د کتاب دی. دا آیات محکمات چې دي آیات محکمات نو هن ام الكتاب، دا اصل د کتاب دی. نو په دې باندې بعد عقیده او عمل بنیاد اخودل شي، یعنی د عقیده او عمل لپاره به محکم او صحیح حدیث روړل ضروری وي. دغه سي محکمات او آیاتونه به عقیده ثابتيږي او عقیده باغشتل کیږي. دویم نمبر متشابهات دي. دا بیا په دوه قسم دي دا متشابهات. اول نمبر هغه آیاتونه چې دا غي ترجمه او مطلب دواړه نوي معلوم، لکه حروف مقطعات الف لام میم ح میم طا ها کاف ها یا عین سین یا عین صاد یا قاف وغیرہ دغه سنور یا سین دغه ټول دي. بعد دویم نمبر هغه چې دا غي ترجمه معلومه وي په کلام عرب کې، خدا غزه کې مطلب یې نوي معلوم، یعنی ترجمه په کلام عرب کې معلومه وي خو مقصد او مطلب یې نه معلوم او نه واضحه. یعنی د الله جل شانه چې کوم مراد وي او کوم مقصد وي د الله د غایات نه نو هغه معلوم نه وي، هغه مونږ پاغه باندې نه پويګو، مونږ هغه نشو واضحوله. لکه الله فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بيده الملک. د سوره ملک آیت نمبر 1 دی. ورپسې ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. سوره رحمان دی آیت نمبر 27 دی. دغه سی وغیرہ نور آیاتونه. نو مونږ ته د دې پته نشته دی چې د دینه د الله سم مراد دی، د وجه نه سم مراد دی. بيده الملک داغه پلاس کې بادشاہي ده، نو د لاس نه سم مراد دی. ځکه موږ کما یلی کو بشانه. دویم حکم بد دي سي. نو حکم دا دی چې په دې باندې با ایمان روړل او په دې باندې به ایمان وروړل خو ضروري یو. خود دې د تفصيلات په څه بنور پسې لګو او د عقيدي بنیاد به په دې باندې صحیح نه وي، ان د عقيدي بنیاد به په دې باندې نه کېدو. په دې باندې دلیل هغه آیات د سوره ال عمران اوم نمبر هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب. یو نقطه ده. واخر متشابهات دویمه نقطه ده. فاما الذين في قلوبهم زيغ دريمه نقطه ده. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. نو زيغ دريمه نقطه. فيتبعون سلورمه نقطه ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. بل نقطه داره. والراسخون في العلم يقولون والراسخين في العلم اغيب سوي انزم نقطه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. دغه زی پوری. نو په دې آیات کې الله جل شانه مسلمانان مؤمنان الله پاک د مؤمنانو صفات او خودل چې د مؤمن صفت څه دی، مسلمان بس کوي، ایمان والا بس کوي، په قران باندې بسنګ عمل کوي چې دی په متشابهات پس نه لګيږي. یند عقیده او د عمل بنیاد به په متشابهات باندې نه جوړي. دویم نمبر داوي
دویمه خبره دا ده پکې واضح کړه چې منافق او ملحد او اهل الزع په صفات متشابهات پسې لګيږي او فتنه به جوړي، یعنی د عقیده او د عمل بنیاد به په متشابهات باندې دي او متشابهات پسې بکیږي، بل څه پسې بنه کیږي، دې پسې روان وي متشابهات آیاتونه برالي هغه به د خپل عقیده او د خپل عمل بنیاد جوړي، او چې کوم محکمات دي نو هغه پسې بنه لګيږي، نو دغه به د ملحد د منافق او د اهل الزع د دې صفت بداوي چې دې پسې بلګي، نو د دې عقیده او د دې عمل به په متشابهات پسې ورپسې وي او د دې پسې روان وي او دینه بخپل عقیده ثابتې، لکه غیر مقلدین دي، مسلمین دي، دغه سينور چې کوم د غدي اهل القرآن ځان ته وي غدي، او دغه سي نور جماعتونه شته، عثمانیان دي، قادیانیان دي، هغه روان دي خو بس هغه خواسم زندګ دي، نو د زندګیت هغه یو ټاپاغي د پاره ډیره ده. دغه سي جماهیر سلورم نمبر بل اصل دیم اصل پدې کې دا دی چې جمهور سلف فرمای چې د دې عمل چې د دې علم هیڅ چاته نشته دی، جمهور سلف دا وی چې د دې علم هیڅ چاته نشته دی، او دلیل پیدا وی وما يعلم تاويله الا الله، دا غي تعویل دا غي اول دا صرف الله ته معلوم دی، هغه دلته کې وقف لازم کوي، جمهور دلته وقف لازم کوي او ما بعد والا جمله ورته ځان له مبتدا جوړي، مبتدا او خبر اخلي، یعنی والراسخون فی العلم دا ورله مبتدا اخلي او ما بعد والا ولا خبر اخلي، نو د دې وجنه اغي وي چې د دې علم هیڅ چاته نشته، یعنی په دې باندې صرف الله پوهیږي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترنه مستثنا کوي په استثناء عقلی سره، نو ځکه جمهور دا وی، او بعضی سلف چې پاغي کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ امام بخاری را نقل کوي دلته وی وقف لازم نه کیږي، اغي وقف لازم نه دی کړی، بلکې دی وای چې والراسخون دا په لفظ د الله باندې عطف دی، یعنی وما يعلم تاويله الا الله، نو الا الله دلته لفظ الله باندې دا والراسخون فی العلم دا په عطف دی، نو چې په دې باندې هیڅ څوک نه پوهیږي مگر صرف الله پوهیږي، او راسخین فی العلم جدي نو هغه پوهیږي، او راسخین فی العلم مسوي یقولون آمنا به، دا ولا حال جوړي، دا جمله بیا یقولون آمنا به، نو دا جمله ولا حال جوړي. بهرحال غیر مقلدین څه کوي، غیر مقلدینو کې دا مرض او جهل پروت دی، دغه عثمانیانو کې دغه سي مسلمانینو کې دا جهل پروت دی چې هغه هر منسوب ال الله ته صفت الله وای، چې منسوب ال الله راشي نو هغه ورته صفت د الله وای، لکه وجه د الله د پاره ذکر شي د الله صفت ګرځي، ید د الله د پاره ذکر شي دغه صفت ګرځي، ساق د الله د پاره ذکر شي دغه د پاره صفت ګرځي، قدم د الله د پاره ذکر شي دغه د پاره صفت ګرځي، आवाज او خبرې د الله د پاره ذکر شي هغه ول صفت ګرځي، نو هغه ته صفت الله جوړي، او بعضی خو پکې اضافت الا الله وای، تشریفا او تشریعا وای، کتا سو غیر مقلدین مون ورته وای کتا سو غیر مقلدین هر منسوب ال الله ته صفت وای، یعنی صفت د الله وای، نو بیا بدرنه یو څه ته پوښتنه کو مفتی سے محترم تینه خپل کتاب کې کړی دي چې په قران کریم کې راځي چې ونفخت فيه من روحي، سوره او سوره حجر آیات دے 29 نمبر او سوره صاد آیات دے 72 نمبر، چې الله پاک فرمای ما پکې خپل روحنا او پوکلو، ان د خپل روح نه مې ورکی روح واچولو او می پوکلو، نو آیا د الله روح شته دي؟ کتاسو هر هغه د الله جل شانه د پاره
هر منسوب هغه صفت جوړوي نو د الله روح شته دی یا دغه بیت الله نو دا د الله د پاره چې صفت جوړ کی نو د الله د پاره کور شته دی خپل یا دغه ناقۃ الله د الله اوخه نو چې هر منسوب د الله د پاره صفت جوړې نو آیا د الله اوخه شته دی بل الله په دې اوخه باندې سکی نو دام د الله صفت جوړ کی بیا نو دا سه قسم مضمون د آیات او صفات نه دی بیا نو د آیات صفات نه دی بلکې دا صفات نه جوړي دا اضافت دی نو غیر مقلدین ورته دغه صفت جوړي نو غیر مقلدین او دغه مسلمین دغه عثمانیان اغیل نه د بکار چې هر د الله جل شانه ته منسوب شي نو اغه نه صفت د الله جوړ کی دغه مخلوق ټول الله ته منسوب دي نو سبه کې دا به د الله د پر د مخلوق صفت جوړي یعنی د انسانان یا د نور مخلوقات د ازمکه اسمانونه نو دا به د الله د پر ته صفت جوړي یا دغه نور د غراغلی چې پیغمبر طرف ته کله پیغمبر کله منسوب شوی دغه طرف ته نو هغه به د الله د پر صفت جوړي نو د دینه به دغه چن ته پوښونه کو چې لکه نفخت فيه من روحي اوس وای دی کې د الله روح شته کنيشته بیت الله د الله کور اوس دا د الله د پاره صفت دی کنه ناقۃ الله د الله د پاره صفت دی کنه دغه سي ساق دغه سي قدم دغه سي ید دغه سي وجه او غیر مقلدین خو ګرځي بازي هغه خو بازي دا صفت ګرځي او ویم چې او زمو عقیده دا چې د الله د پاره وجه شته دی او وجه هم د انسان د وجه پرنګ ده قدم د انسان د قدم پرنګ دی لاس د انسان د لاس پرنګ دی خپې د انسان د خپو پرنګ دی وې دینه بغیر تخپې لاسونه مخ وینا او تکلم د الله کلام نو خبري په خله باندې کی خله به عمدغه سی وی خو د وینې تیزواله کمواله د دې غټواله د دې تیزواله او د دې د رګونو حرارت وی کما یلی کو بشانه یو درز دا شو د زیارت درو